عمران خان فرمایي چې قوم دې د سټریټ مومنټ لپاره ځان تیار کړي او د دې نه بغیر څه حل نشتی. اوس خو پښتانو تعلیم معلم نه راکړی او زما په شان کې بې تعلیمه دي، جاهله دي. سټریټ مومنټ وایي شته. سټریټ مومنټ مطلب دا دی چې څنګه نیپال، سریلانکا، ترکیه دغه شانتې چې کوم دی بنګلادیش اخیری کې چې کوم قوم راووت او خلک راووتل او انقلاب یې راوست. انقلاب پیژنئ د دې ظالم جابر د دې فرعونیانو نه دا ملک چې تباه کو، دا ملک غلاګانې کولې او پیسې بار ته وقع او ځان له جزیرې اخیستې. بیا هغه خلک پتلونونه دې ووهکه، ښځې ورله وسېځلې، کپړې دې ووهکې، جامې دې ووهکې، غربل دې ووهکې او د افسرانو کورونو ته کورونه واچولی شو. دې ته وایي سټریټ مومنټ. یعنې د دې نه بغیر بل څه حل نشي. نن بیا په عمران خان باندې 10 کاله قید سزا ورولې ده سره د خپلې کور وره بشرا بیبي. تاسو ما ته دا ووایئ چې آیا دا سزا جایز ده په دې ملک کې؟ په سیاست باندې صرف په بیانیه باندې نه عمران خان په دې عمر کې نه سر ډانګ راغستی دی، نه سر چې کوم دی ډانګ ډبلۍ راغستی ده، نه سر ټوپک راغستی دی. په عام بوګس کیسونو کې 10 کاله او 14 کاله سزا ورته ورولې شوې ده. عمران خان نن بیا عدالت کې دا صحافیانو ته ویل چې قوم دې د سټریټ مومنټ لپاره ځان تیار کړي، یعنې د انقلاب لپاره ځان تیار کړي. د دې نه بغیر څه حل نشته. انقلاب نه بغیر دا ملک نه سمیږي. دې لپاره ځان تیار کړي.